نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی یا رسول الله زما پر غیږ کې ماشومه بچی تینی دا زما خپل لور نه ده دا زما ورېره ده زما د رور لور ده یا رسول الله 15 منټو لپاره د کور نه بهر ته وزم دا لور دا بکور کې نشم پرې خوده دا ورېره پرې پسې زما زړه کړيږي یو دور هغه زمونږ زړونه مکمل سخت پس خوالی کې انتها ته رسیدلو پس ظلم کې انتها ته رسیدلو یا رسول الله شام طرف ته روان یم د سودا لپاره زماره خزي په خېټه ماشوم بچره ما خزي ته پیسې پرې خو دې مای کرا زوی پرې باندې به خصمانه وکي کدا لوري زما سترګو ته مخامخ نکي چې زرا زما او تا ژوندې خخ کړي زما د هغه بیبي لور شماته سنوي زجی کله کور تر عالم ما د بیبینه معلومات وکړل ما توی لور شو ما خخ کړی دا زمانه پغلای د خپل کونډه خور کړه لګلی وا الته به ول پغلا باندې خلاص ساق جامې لګل کله چې زما لور لوی شو یو پیر زما کور تر علا زما په ډیر زیات سترګې یخ شوي زما په مینا وراله ځکه نوې خبرې سپړ دی ما د خزینه معلومات وکړل سوکتا ودا زما خورزره سور دی پس می خزی ته وی ستاغه خورزه ډیره خیسته خبرې کوي یو ځل بیا راولا سو پیری چې راوستا زما خزه پرې مطمئنه شو چې د دې سړی پرې ماشومه مینه ورغلی دا ما ته تا ته خبره کوم خپکیږي بنا ما یې خبره دا زمونږ هغه بچی دا ته شام ته تلوي دا مار خور کړه لګلی و زما رنگ سر شو یو طرف ته لور مینه دا بل طرف ته مسترګي یخیږي یو طرف ته جهالت لمبي په بدن کې بل شوي سیر پاسیر ماشوم ما د لاس ونی و ما د خپل کور کوداله واغستا من یو زیت شاړی تلاړو د هغه لور د پاره کند کنم هغه لور ما ته پدې سکه کله چې زما په ګیره کې دوړه ولګي زما لور د خپل کمیس په ذریعه سره زما د مخ نه خولي وشي زما د مخ نه دوړه لرکی زما د ګیره نه دوړه لرکی کله چې ماشومه مطابق ما کند وکنستا ما ته هغه کیفیت او حالات او سمیات دي ما د سر د یختونه ونیوا خکته می ور دباو کړه هغه ماشومه جړه شروع کړه ز فورن چې کوم دی زما زړه سخت خاور ورچو ما له پاس زمکه چاپی کړه ډیر وخت پورې داغه نه سونکار راته کله چې سونکار ختم شو زبری باندې مطمئن شم چې لور ساور ک زر عالمه ما د قران نمخ کې هغه خلکو کله چې قران نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تراغه زلون کې انقلابات رالل ناری نو کوم انقلاب راغه زنا نو کوم انقلاب راغه نوجوانان ماشومان کې انقلاب راغه جناتو کې انقلاب راغه د زمګي په خطه کې انقلاب راغه د خلکو په جبو کې انقلاب راغه قران چې کله راغه هغه خلک چې یو بل د خلینو به نوړې را شو کولا قران هغه خلکو کې داسې انقلاب راوستو یو طرف ته خپل لوګدا بل طرف ته خپل نوړې رالي بل ور کوي یو طرف ته تند نمبر بل طرف ته چې کم دینو بل ور کوي یو طرف ته بربند بدن دی بل چې کم دینو لباس ور کوي قران د هغه خلکو نقشه بیا داسې بیان کړه ويثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه په خپل ځان بل ترجیح ورکړي اگر که په خپل باندې ضرورت مندي تاسو قران د نزول نفس بیا د هغه خلکو نقشې ته وګورئ انقلاب ته وګورئ اول د سره نارینو کې انقلاب وګورئ هغه خلک چې د یو بل د خلینو به نوړې را شو کولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرما سوتن اعلان کړي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یوم المرغه یو کس راغی یا رسول الله وګه مسور ازم خوراک نه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس ولېګا لاش زمانه په بیانو په کورونو وګرځا کسې ملمد نهر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کس راغی یا رسول الله کورونو کې سنشته رسول الله مبارک اعلان وکاو زما صحابه داسې سوچته دا مل مکور تبوزی د پردی حکم لا نور غله یو صحابي غالبا د غنم ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دے هغه یا رسول الله زی بیاما هغه
خلق چې د قرآن نه مخکې د یو بل د خولې نه نوړی شو کولی کله چې قرآن راغی د هغو قرباني وګوره د هغو اخلاق هم بدل په هغو کې انقلاب داسې راغی خپله ځان د لوږې نه خرابوي بل لږ ترجیح ورکوي عبدالله ابن عمر وایي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه میلمه کور ته بوتو پر دې حکم نه راغلی دننه بوتو بیبي ته وایي د نبي علیه الصلاة والسلام میلمه له خوراک شته هغه ورته وایي په الله قسم ما څو ورځو کې لږ غونته خوراک بچو دپاره تیار کړی دی ما نن شپه به په هغه بچو باندې مړه خېټه باندې خوراک کومه که ستا خوښه زه به بچي وده کم میلمه له به خوراک تیار کړمه خو یو طرف ته به ته هم ناستې بل طرف ته به زه هم ناست یم ځکه میلمه څوک یوازې نه پرېږدي که موږ ورسره خوراک کوو میلمه مړېږي نه خاوند ابو طلحه ورته سوی یو طریقې ورته وښوه ښځې د ځان سره ډیوه کېږدوه کله چې موږ خوراک ته کېناستو ته خپل څادر داسې سموه هغه ډیوه وغورځوه بیا وایي ډیوه کې بتي ښکته پرېوته هغه ډیوه راواله هلته دننه کې کارروایي شروع کړه ډیوې په بانه باندې پاسه د یو طرف ته به تیاری زه به هم خوله چپوم میلمه ته به پته نه لګي میلمه په خوراک باندې مړ کو زمونږ بچي به هم نهره شپه تېره کړي موږ به هم نهره تېره کو میلمه د رسول الله مبارک په راسې مړ کو سحر چې کوم دی نو ابو طلحه جومات ته راغی نبي علیه الصلاة والسلام مسکېری ابو طلحه بېګا ستا د بیبي او ستا طریقه کار د میلمه سره الله ته ډېر زیات خوښ راغی دغه خلکو قرآن انقلابات راوستل یو طرف ته هغه خلک چې د بل د خولې نه نوړۍ راکاږي اوس ځان له دوکه ورکوي خپل بچي له دوکه ورکوي یو طرف ته میلمه چې کوم دی نو دا مړی تاسو په زیر اعمال کې تفصیلي واقعه اورېدلې ده یو صحابي وایي زه یو جهاد له چې کوم دی غالبا غزوې تبوک دی هلته زه ورغلم ما زما د تره زوی دغه حالات کیفیات چې کوم دی نو معلوموم زه ورغلم زخمي حالت کې پروت دی زه چې ولیدم ما ته وایي د تره زوی ما له اوبه راوړه زه لاړم ما اوبه راواغستې زه چې کله دغه خواله ورغلم یو طرف ته بل چې کوم دی نو زخمي آواز وکړو ما له اوبه راوړه زما د تره زوی هغه له اوبه ویسه هغه له چې ما اوبه ویوړې بل چې کوم دی نو آواز وکړو هغه بل وایي ته له اوبه ویسه څلور پنځو کسانو داسې آواز وکړو زه اخرني ته ورسېږم وفات دی ما را منډې کړې بل له رالم هغه هم وفات دی زه بل له رالم هغه هم د تندې د وجې نه وفات دی زه د تره زوی له رالم هغه هم وفات دی ټول وفات شوي دي هغه ګیلاس ډک زما په لاس کې پاتې شي یو زخمي ومنس کو ترجیح او بل الله فرمای ويثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ځان له په بل باندې ترجیح ورکوي اگر که په خپله باندې هم دیو چې کم دی نو ضرورتمند دي هغه خلک چې د یو بل مالونه وی باطلې طریقې سره خوړل انقلابي کتاب راغی یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل باطلې طریقې سره د یو بل مالونه مخورئ قرآن په یو یو حرف باندې خلکو عمل وکړه انقلاب داسې راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو غلام دی هغه غلام وی صدیق اکبر لم یو پیر خوراک راول حضرت ابوبکر صدیق خوراک وکړو ما ورته وی آقا یو تپوس در نکوما ویسه تپوس ته ما مخکې به ما د خوراک شی دلته کور ته راوړ تا به ما ته کم ځای دی ګټلی په څه طریقې سره دی ګټلی نن تا تپوس ونه که آقا څه وجه ده صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه وی غلامه ځکه مې تپوس ونه کو ما څو ورځې خوراک نه و کړی په ما باندې لوږې غلبه وه د هغې د وجې نه د تپوس نوبت رانغې ما به خوراک وکړو هله اوس وایه په څه کې دی ګټلی غلام ورته وایي صدیق اکبره مخکې د جاهلیت په دور کې ما په چا باندې منتر کړو هغو ته زما به اجرت پاتې و نن یې مال راکړو دغه د هغې په اجرت کې مال راکړی شو صدیق اکبر ته وګوره د قرآن نه پس چې قرآن اعلان وکړو د یو بل مالونه باطلې طریقې سره مخورئ صدیق اکبر وایي ما یوه نوړۍ کړې ده څو ورځې پس خېټې ته یوه نوړۍ لاړه اوس خو هغه راویستل ډېر مشکل کار دی خوله کې ګوته ورښکته کړه الټې وکړې الټې د یوې نوړۍ نه نه کېرې صدیق اکبر ویله شابه هضم کېدو نه مخکې مال اوبه راورسوئ اوبه یې وس کې بیا یې ګوته حلقې ښکته کړه بیا الټې وکړې یوه نوړۍ راونوته څو پیرې اوبه وڅکې اخر کې چې کوم دی نو نوړۍ راووته غلام ته وي زه به بیا چرته بې تپوسستانه خوراک چې کوم دی نو ونه خورم ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل د قرآن نه وروسته د دیو په زندګو کې راسې انقلاب راغی